چې شاعر جوړیږي نه شاعر پیدا کیږي. داسې دا وایي تا به اورېدلی وي داسې څوک شته چې زړه لري او محبت نه کوي نو مینه بار سړي کړي وي. دا مینه په ژوند کې ضروري څیز دی او هر سړی کوي. داسې کوم شعر دی چې ډېر زیات تېر ته نږدې وایي چې یاره دا شعر ما ویلی دی خو دا مې ویلی دا چې زه یم جړولی دا مې واورئ خپل به نه وي په پردو باندې مې شک. خیالونو کې مې ګرځي په سوچونو کې مې ګرځي په فکرونو کې مې ته په یادونو کې مې ته انګلیش کې ګاډ ګفټ وایي دا د الله پاک د طرفه ورکړئ. الله پاک چې بچا رحم وکړي هغو ته خلکو چې یو سړی مینه وکړي هغه شاعر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. دا ټایم چې کوم دی زما سره سلمان نادان هغه ناست دی چې په ډېر زیات کم عمر کې چې کوم دی دو شاعري زده کړه. د رب نه به انشاءالله تپوسونه کوو چې یاره ته دا شاعري ولې زده کړه؟ آیا ته شاعر د کله نه جوړ شوې؟ په تا کې دا ټیلنټ کله نه راغی چې یاره ته شاعرۍ طرف ته وتې؟ دا ټایم چې کوم دی زما سره سلمان نادان ناست دی. سلمانه په دې پروګرام کې ته هرکلی وایو. ډېره زیاته مینه ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه مو کومه چې دومره ښکلي ځای کې پروګرام را جوړ کړی دی او ما ته مو وخت راکړو دومره د لرې نه راغلی نو ستاسو د راتګ یو جهان مننه کوم. سلمانه اول ته دا ووایه چې دا نادان درېست تخلص دی معنی سره؟ نادان خو داسې دی چې زیات تر خلک ورته ساده وایي څوک ورته قمقل وایي خو داسې ده چې ما د هغه وخت نه شعر هم نه لیکو چې ما به خپل ځان سره نادان لیکو. نادان زما د خوښې نوم دی. زه په هر ځای کې ځان سره سلمان نادان لیکم. بیا چې مې کله شاعري شروع کړه نو بس ځان له مې تخلص کو کنه نور نادان زما د شاعري نه مخکې زما ډېر زیات خوښ لفظ دی. سلمان شاعري په خپله کوي که نه د خلکو نه پټوي؟ نه شاعري ټوله زما خپله ده شکر الحمدلله. او داسې به څوک هم نه چې ووایي چې یاره دا شعر ته زما ویلی. شعر ته د کوم طرفه راغلی؟ یاره شاعري ما تقریبا د 2020 نه شروع کړي. تاسو به دا خبره اورېدلې مې ما په هغه پروګرام کې ویلي هم چې شاعر جوړیږي نه شاعر پیدا کیږي. مطلب که انسان وایي چې زه د وکیل جوړ شم یا د زه ډاکټر جوړ شم نو د ډاکټر یا د وکالت سبق ووایي هغه به ډاکټر یا وکیل جوړ شي. خو شاعر دپاره څه ضروري نه دي چې دی به خامخا شاعر جوړیږي. دې ته انګلیش کې ګاډ ګفټ وایي دا د الله پاک د طرفه ورکړئ. الله پاک چې بچا رحم وکړي هغو ته ورکړي. زیاتر خلک وایي یاره کم سړی چې شاعري کوي نو هغه یې په مینه کې پیل شوی وي او یا داسې د بل دغه چې کوم دی دا شاعري شروع کړي. دې خبرې ته په کم نظر باندې ګورې؟ یاره زیاتر خلک داسې دي هم خو لکه زما داسې په ژوند کې څه نه دي راغلي. زیاتر خلک چې یو سړی مینه وکړي هغه شاعر شي. خو داسې دا وایي تا به اورېدلی وي داسې څوک شته چې زړه لري او محبت نه کوي نو مینه بار سړي کړي وي. دا مینه په ژوند کې ضروري څیز دی او هر سړی کوي. خو لکه دا ضروري نه ده چې یو سړی په مینې کې پیل شي دی خامخا شاعر شي. ځکه زیاتر شاعران داسې دي چې نه یې مینه کړي. زیاتر شاعران د غربت ته لاسه شاعران شوي دي خو زیاتر مین څیز پکې غربت دی چې غربت په چاره شي هغه شاعر کیږي. ټایم چې کوم دی نو هغه خرابول نه غواړو. لاول دا ووایه چې ستاسو لاول شعر کم یو تاسو چې په خپله ویلی چې یاره سلمان کې دا راغله چې یاره زه شاعر شوم. زما اولني شعرونه داسې دي که نه دا به تاسو ټول ته ډالۍ وي چې په محبت به سر قربان کم دا مې یاد وساته تا به یو ورځې خپل جانان کم دا مې یاد وساته. څوک چې زما او ستا په مینه کې خلل جوړوي زه به پرې تنګ دا ټول جهان کم دا مې یاد وساته. زما ولني دغه شعرونه د غزل رانه هېر دی خو دغه 2 شعره پکې راته یاد دي. ها داسې کوم شعر دی چې ډېر زیات تېر ته نږدې وایي چې یاره دا شعر ما ویلی دی خو دا مې ویلی دی؟ کوم یو شعر؟ زما دغه غزل ډېر زیات خوښ دی چې ټول خونه دې په یو څو باندې مې شک دی. ټول خونه دې په یو څو باندې مې شک دی د یارانو باندې مې شک دی. چا چې زه یم جړولی دا مې واورئ خپل به نه وي په پردو باندې مې شک دی. چا چې زه یم جړولی دا مې واورئ خپل به نه وي په پردو باندې مې شک دی. مړی رورو کې او خور سورکې ورکي پښتنو ستاسو پښتو باندې مې شک دی. مړی رورو کې او خور سورکې ورکي پښتنو ستاسو پښتو باندې مې شک دی. راته وایي چې درځمه بیا را نه شي دروغجن ستا وعدو باندې مې شک دی. راته وایي چې درځمه بیا را نه شي دروغجن ستا وعدو باندې مې شک دی. او د غریب د حق تپوس په ترېنه کومه د دې خان په ارادو باندې مې شک دی. د غریب د حق تپوس په ترېنه کومه د دې خان په ارادو باندې مې شک دی. چې باران شي را سره شي غم ملګری چې باران شي را سره شي غم ملګری د کچه خټو کوټو باندې مې شک دی. نن شراب د سرو شونډو دې نوش کړي د سلمان په دې وښکو باندې مې شک دی. ډېر مننه. بل داسې څه ښه ته شعر؟ شاعري خو زما ټوله داسې ده چې شاعري مې خوښه ده خو دغه یو نظم دی چې دا زما ډېر زیات خوښ دی نو دغه به درته ووایم چې څه خبرې مسلمانه را په یاد چې شي جانانه ټوله ورځ مې تا ته خیال شي زړه مې بل رنګ خوشحال شي ایسته بل جهان ته لاړ شم په خیالونو کې مې ګرځي په سوچونو کې مې ګرځي په فکرونو کې مې ته
په یادونو کې میته په خوبونو کې میته په سوچونو کې میته بس د رب نه به دا سوال کړم غټو سترګو کې دې نم شه دا ښایست حسن دې کم شه خو زما سر ته بالغ کې ستا د لاس نښې پرتې دي هغه نښو ته چې ګورم په والله چې را یادېږي بس زمانه نه هېرېږي تا پسې مې شوګیرې دي شروع کړي مې نشي دي زړه مې درد کوي خوږېږي کله ورځ په ورځ خبرېږي ما ستا د عزت خیال ما ستا د عزت خیال دی د بابا د شملې سوال دی درته سوال کوم خورجاني ما مې مور ته وې مورجاني په سکون راله بدن کا دا جینۍ راله کویدن کا ما ستا د عزت خیال د بابا د شملې سوالو درته سوال کوم خورجاني ما مې مور ته وې مورجاني په سکون راله بدن کا دا جینۍ راله کویدن کا خو ستا ورونه انکاري شو په سرو سترګو په جړا شوې ته د بل د کور ښکلا شوې نه زمانه صبرېدی شي نه خو زه ترې صبرېدی شم نه زمانه صبرېدی شي نه خو زه ترې صبرېدی شم خو بس ډېره مجبوري وه یو بوډا پلار یې اسره کو د یو مور د سترګو سوالو یو بوډا پلار یې اسره کو د یو مور د سترګو سوالو خو سوری په زړه شوه لاړه بل کور ته واده شوه خو سوری په زړه شوه لاړه بل کور ته واده شوه مجبورۍ ته په جوړه شوه آخري خط یې میلاو شو مجبورۍ ته په جړه شوه د سلمان ځواني تباه شوه آخري خط یې میلاو شو صرف دا ټپه پې لیک وه که د 15 زامنو پلار شي زما به مینه پخوانۍ در سره وي ډېره مننه معاشره کې ته خلک په کم نظر باندې ګوري یاره ماشاءالله خلک ډېره مینه راکوي ډېره زیاته مینه راکوي خوشحاله یم الله لاک شکر دی په دې شته حالات ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات پروګرامونه لرم ها څه خلک د مینه درکوي څنګه ډېر زیات چې لاړ شو اکثر بس چې تا ته یو سړی و چې زه ستا سره تصویر وباسم زه ستا سره مینه لرم نو دا زه وایم چې زما په نظر کې د ټول نه غټه مینه او د ټول نه غټه خبره ده چې یو سړی ستا سره جامو کې به سړی ډېر زیات یو سړی ستا سره مینه لري دا غټه خبره ده دا راته ووایه چې مخکینی ژوند څنګه و دا اوسنی ژوند څنګه دی مطلب چې مشهورتیا ژوند یا مطلب د یاره ژوند دام ښه دی او ژوند غم دی خو لکه دا ده چې په دې ژوند کې چې یو څو مینهوال دي وپېژني نو بیا به ډېر احتیاط کوي مطلب د انسان مخکې لایف کې انسان په ژوند کې هر څه کوي خو چې کله د یو څوک وپېژني بیا به مخکې شاته ګوري ځکه چې بیا به د دې خلکو نه خدای خلاصوي نو غټ خیال به کوي خو په دې حالات کې هر سړی خوشحاله چې انسان تا ته وایي چې ستا سره مینه لرم نو دا غټه خبره ده دا و زموږ سره سلمان نادان چې تاسو د دې شعرونه واورئ انشاءالله زه به غواړم چې یاره تاسو سره داسې خلک په شیشه باندې راوړم چې یاره کم از کم د معاشرې له هم څه کړي دي او د پښتو چې کوم دی اصل کې دا خلک د پښتو ډېر زیات خدمت کوي په صحیح معنو باندې که موږ وګورو مطلب دا چې شعر لیکل خپل دماغ د خو اسانه ښکاري چې یاره دو شعر وي او مطلب دا خو دا اصل کې یو ټکی جوړول او بیا لیکل نو هغه ډېر زیات ګران کار دی زه به غواړم چې یاره د هېڅ قسمه خلکو سره کښېنم او دغه شانتې مرکې وکړم که فرض که ستاسو دا نننۍ مرکه خوښ وي لازم چې کومه دی شیر کوئ ما له د سلمان ورور له ورکړئ اجازت تر په لوی سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته